د ملکنډ په ادب خیزه خاوره د سپرلي د ملکې راج دی او شاعرانو هم د زیړو شړشمو مخه کړې او ادبي بنډار یې لګولی. تفصیل ګورو د عمران ذریعه په دې رپورټ کې. سپرلی د رنګونو د اټۍ هغه خبریال دی چې په خپل راتګ په ټول چاپېرچل رنګونه وشیندي او بیا دغه رنګونه د خوشبویانو په غیږ کې د فطرت اوسن له څڼه سترګه وکړي او دغه فطري اوسن یو پدوه کړي. په دې ګلورین موسم کې د شاعر ارمانونه هم غزونې وکړي او بیا دغه د رنګ او خوند احساسات د قلم په ژبه د کینوس په سرمخ مخې ته راځي. د ملکنډ په ادب خیزه خاوره دا وخت د سپرلي د ملکې راج دی. د رنګ او خوشبو په دې زړه راښکونکې غیږه کې د سپرلي په اړه یوه خوندوره مشاعره شوي چې پکې دیدار طاهر، اقبال جان، زخمی شینواری، محمد رحیم، زار یوسفزئی او یو شمېر شاعرانو داخلیت او خارجیت جذبات د شعر په ژبه وړاندې کړل، کومې چې د دستورې خوند نور هم رنګین کړو. د چا په ارمانونو باندې خپیږ دي برخیږي، دا ښکلی چې ګلونو باندې خپیږ دي برخیږي. رنګونه، ښایستونه، ښکلاګانې د سپرلي دي اوس خامخا وګورو یو جانان په ملکنډ کې. احساس د زخمی زړه ستړي وختونه را په یاد کړه، وجدان په تصور کې ستا یادونه را په یاد کړه. د سواد مڼې د دیر غوزان خواږه دي او داسې مابڼ کې انځران خواږه دي او د خارونو در لسیلونه راځي، د خارونو در لسیلونه راځي او ای ملکنډ ستا خونان خواږه دي. او که په رښتیا شي نو بیا یو هم نشته، که په رښتیا شي نو بیا یو هم نشته، نور چې قدم دی په جانان مین دی. څوک د مینې له انکاره لیونی شو، څوک د سترګو له خماره لیونی شو. انساني فطرت په یو قسمې نه خوري، انساني فطرت په یو قسمې نه خوري. څوک له کاره څوک بیکاره لیونی شو. ما د بنګړو په شور راویښ کا یو نظر لراشه، لیونی راشه پرورو ده بلې سر لراشه ما د بنګړو. که یو اړخته قلمکار د موسمي ښکلاګانو نه خوندونه اخلي نو بل اړخته دا انساني شعور ته ژوند ورکوي، جذبات او احساسات راویښوي. عمران ذریعه، خیبر نیوز، ملکنډ.